السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو، مری کالام کې دغه شانتې واقعې ډېرې زیاتې سختې مخې ته راغلي دي. عزتمنو، په مری کې د یو ګاډي کې یوه کورنۍ ناستې وه. عزتمنو، ډېر د یخنۍ د وجې نه ټول ګاډی عزتمنو واورېل شوی و. هغه دریو کسانو پکې ساګانې ورکړې وې چې عزتمنو دغه کې دریو کسانو تعلق د مردان سره و. زه مینهوال موږ سره د ویډیو تر اخره پورې ګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهه چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو، تاسو ته یاد وي چې بېګا د شپې په مری کې سنوبار طوفان راغلی و چې دغه طوفان عزتمنو 6 فوټونه سیوا او کم نه و. چې عزتمنو کم کسان چې سیل د پاره تللي وو، هغوی عزتمنو په دغه طوفان په دوران کې هلته کې پساو شول، یعنې ګیر شول چې نه مخکې تللی شول نه وروسته تللی شول، ځای په ځای باندې ودرېدل. چې عزتمنو دغه کې 2-3 ګنټې نه وې تېرې شوې چې کم کسان ځای په ځای باندې پاتې شوي عزتمنو، هغه کسان هم د یخنۍ د وجې نه مړه شوي وو. ډېرې زیاتې سختې پې عزتمنو تېره شوي چې سهار هغه کسانو هغه ګاډیو ته ورغلل. عزتمنو ګاډي کې کم ډرایور هم مړه پروت و، هغه کسان پکې عزتمنو مړه پراته وو، یو هم پکې ژوندی نه و. مینهوالو، زموږ د دې ویډیو مقصد دا دی چې داسې خطرناک ځایونو نه ځانونه وساتئ. الله تعالی دې دوی ته هغه جن ښه کړي. د خپلو کورونو نه عزتمنو په داسې حالات کې هېڅکله بهر ته مه وځئ، په خپلو کورونو کې اوسېږئ. دغه شانتې عزتمنو تاسو ته معلومه ده چې د یوې هفتې نه دغه بارانونه شروع دي. ډېر مست خلک شته چې د واورې دپاره مری کالام باجوړ ته چترال ته روان دي، بیا چې دغه شانتې حادثو کې په لار کې ګیر شي او بیا ډېر افسوس کوي چې یعنې موږ ولې اخر د کور نه بهر ته راوتلو، په کور کې خو نو هېڅکله به داسې حادثه مخې ته به نه بهر. مینهوالو، د دې هر څه نښه دا ده چې په خپل کورونو کې ښه خاموشه زړه باندې کښېنئ او ښه. زموږ د عزتمنو ته نن ورځې معلومات د دوی پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهه چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.